وګورو یو نظر دی او یو خبر دی. نظر دې ته ویلی شي چې زما او ستا د سترګو وړاندې موږ ته فایده او نقصان ښکاري نو موږ هغه کار کوو. که دنیا کې موږ او تاسو ته هغه کار چې په هغې کې موږ ته دنیاوي عزت ښکاري یا موږ ته پیسې ښکاري یا موږ ته نور څه داسې ښکاري نو موږ یې کوو. او بل طرف ته خبر دی، خبردار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه الله پاک پیغام را لیږلی دی. چونکې دنیایي څیز کې به تا ته ډېره پیدا ښکاري خو په احادیثو کې د دغه کار نه منع راغلی ده، دې ته خبر ویلی شي. نو چې موږ او تاسو د نظر چې کوم مخې ته څه اسباب دي د دې نه ووړو او په خبر باندې عمل وکړو چې کوم څیزونه د احادیثو نه ثابت دي چې منع ده نو بس کو ډېرې پیدې وي نو رستو کېږو. او په دې به درته یو مثال ذکر کړم. د موسی علیه السلام واقعات موږ ډېره پیرې اورېدلي دي. موسی علیه السلام مختصرا یې وایم چې کله د فرعون مخې ته لاړو او فرعون چې دی نو موسی علیه السلام له خو الله معجزه ورکړې وه همسا او فرعون ته معجزه ښکاره کړله چې زه د الله پیغمبر یم او د الله نبی یم، زما سره دا معجزه ده، ته د خپله دعوه پرېږده چې ته ځان ته خدای وایي، لهذا زما پیغمبر ومنه او دا خپله خبره پرېږده. نو معجزه یې ښکاره کړله چې همسا یې غوزاره کړل، د الله په حکم سره الله د هغې نه مار جوړ کړو. فرعون په ضد کې راغی او چې څومره جادوګر ټول وو هغه یې راوغوښتل او د هغوی مقابله یې جوړه کړله د موسی علیه السلام سره. او ټول چې کوم خپل د جادوګرو چې کوم منترونه څه وو هغه یې ټول ورغوزاره کړه او ټول ځای ماران شو. اوس په دغه وخت کې د موسی علیه السلام په لاس کې همسا ده، په دغه وخت کې د موسی علیه السلام په لاس کې همسا ده. نو پکار خو دا وه، ذهن دا وی، نظر دا وی چې د همسا نیغه که او د مارانو لیروله، یو مار لیروله، بل لیروله، بل لیروله، بل لیروله. خو نه، موسی علیه السلام خبر ته انتظار وکړو. خبر دا و چې الله بې غذارې کړ بس کو نقصان دی او کو ګټه ده. دې ته خبر ویلی شي چې ستا مخامخ چې کومه واقعه او کوم کار ته کوې نو په هغې ستا د هغې کې ګټه او نقصان ته خیال نه وي چې دا کار زه کوم نو زما به نقصان وشي، نه، چې بس الله وایي نو چې الله څنګه وایي به هغه شان به کوو. نو په دغه وخت کې دماغ او سوچ دا وایي چې امسا ته لاس کا، لرګي ته لاس کا او مارانو لیروله نو بچ پشي. نو موسی علیه السلام په دغه وخت کې هم خپل نظر ته نه ګوري بلکې خبر ته ګوري چې الله څه وایي. نه الله وایي امسا غوزار کړه، چې امسا یې غوزاره کړله، د هغې نه لوی اجدها مار جوړ شو، هغه د جادو ماران پړې مړې چې څه هغه هر څه ختم کړه. دا یو مثال شو. دویم مثال چې موږ و تاسو به د خپل سوچ ته نه ګورو ګټې نقصان ته بلکې د الله حکم ته به ګورو. موسی علیه السلام مخکې لاړه او فرعونیان ورپسې دي او بني اسرائیل 6 لکه خلک دي چې دا فرعون ځان بندیوان کړي، خدمتونه به یې پرې کول. اوږده واقعات دي چې مخکې به یې والا زامن وجل او لوړه به یې والا پرېښودلې او خدمتونه د پټو کارونه د سلطنت کارونه هر څه به یې پرې کول. نو چې کله موسی علیه السلام الله پیغمبر جوړ کړ او دی بني اسرائیلو ته لاړه او فرعون له دعوت ورکړه هغه ونه منله. نو موسی علیه السلام 6 لکه بني اسرائیل چې کوم هغه یې ځان سره کړل او روان دي، مخکې روان دي. فرعون سحر کې خبر شو چې خلک خوته دي دفتر ته او سلطنت ته، خو څوک رانه مزدوران خو رانه چېرته تللي دي یا خو توتي دي، ټول اوتي دي. نو دی ورپسې شو او خپل آسان او چې څه اسباب وو په هغه طریقې ورپسې روان شو. مخکې له چې دی تلل نو مخکې له نه سیند سمندر راغی او شاته چې ده نو فرعونیان را ورسېدل. نو موسی علیه السلام ته خپل قوم وایي انا لمدرکون. موسی علیه السلام دا داسې چل وکړو مونږ خو لاندې شو، اوس به چېرته ځو، اوس به چېرته ځو، په کومه غاړه به تښتو. اوس دغه ځای کې دماغ او سوچ دا وایي چې ته څوکه اخري سهاره تا سره دا یو لرګی پاتې دی، نور خو د سرسشتې نه امسا د سر پاتې ده. نو دشمن ته مخې ته کوځې نو خو ډوبېږي، کو ودرېږي نو هغه دې وژني. نو دا یو لرګی دی دا راواله او چې کوم مصلومبی راځي هغه لی راوله نو چې څومره طاقت در کې وي نو بس هغه عمره جنګ وکړه. دماغ دغه وایي، سوچ دغه وایي چې دا یو لرګی د سره دی نو بس بني اسرائیلو ته وایي راځئ مخامخ شي، مخې ته ځو خو مري، نو راځئ چې در کوم راکسارې نو جنګ به وکړو. نو هغه دغه وخت کې دغه سوچ ته نه دي بلکې د الله د حکم انتظار دی چې الله څه وایي. الله ورته وایي ای موسی دا امسا دې سمندر کې ورغو کته
او د هغې په وجه باندې په سمندر کې بني اسرائیلو له الله پاک 12 قبیلې وې او الله پاک وله 12 لارې ورکړلې او بني اسرائیل پرې روان شو. چې کله دی روان شو فرعونیان چې کله دی د اخیری کس د بني اسرائیلو اخیری کس چې د سمندر نه څنګه ووته هغه طرف ته د فرعونیانو اخیری کس سمندر ته رادننه شو او فرعون وی د الله پاک دا زه خو خدای یم دا د ما کولو کړي دي ورځئ پې او الله رب العزت څه وکړل فرعونیان چې څومره وو الله ټول تباه او برباد کړل. او په دغه وخت کې چې کله چونکې فرعون ته پته ولګېدله چې نظر یې مخې ته راغی چې واقعي اوس خو خبره رښتیا شوله نو زر ډارېک وایي غوپۍ وخوړله زر ډارېک وایي انی آمنت برب موسی و هارون چې زه